بیا قربانی او ډیر لوی عمل دی دا حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام دا خوب تعبیر دی دا چې کله ابراهیم علیه السلام خپل معشوم بچي او خپل بیبي هاجره دا د الله په حکم باندې د مکه معظمه په خوا کې په بیابان ځنګل کې چې کوم دی د الله په حکم باندې پرې خوده چې قران کریم دا غي نقشه داسې ذکر کړی دا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چې هغه داسې ځای په هغه وخت کې چې نه دا غي خواته آبادی وا نه انسانانو او نه چې کوم دی د ژوندۍ تیرولو س اسباب د الله په حکم باندې چې کوم دی د خپل بچي او بیبي التفریق او او ملاقات لا بوله راتلو بیا چې کله اسماعیل علیه السلام علما فرمایي چې وو کالو ته ورسېدو دا هغه قران کریم ذکر کړی دی فلما بلغ معه السعي قال اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالحين علماء فرمای چې کله اسماعیل علیه السلام منډو تړو باندې شو او عموما تقریبا د اوو کالو چې کوم دی د شپږو کالو اوو کالو ماشوم چې کوم دی هغه دې ژوندۍ ته رسي دغه وخت د الله حکم وشو پہلا شپه باندې د خوب راغی اتم ذل حج وا چې سار رافاسدو وی کې دې چې دا شیطانی خوبي بیا هم د الله په نامه باندې چې کوم دی وخان حلال کړو وی الله دې قبول شي په دویمه شپه باندې بیا هغه خوب راغی او په خوب کې صحیح چې خپل زوی حلالو ما سار چې را پاسدو بیا وی کې دې چې دا زما وهمي بیا د الله پر نامه باندې وخان چې کوم دی حلال کړل لیکن چې کله پدریه مشپه باندې ولدا خوب راغی او یو ویون کې ورته وای چې دا حقیقت دی او دا د الله حکم دی نبی اپو شو په دې خبره باندې چې الله زمانه د بچی قرباني وکړي او بیا بی حاجره ته وې چې دا ماشوم تیار کا برابر کا ایستای کا کپڑے او دواچوا پسر باندې ول تیر کږي وکا او خیستای کا ډولای کا چې زید ځان سره یو زید ابو زمان تول مل مسجا کو علماء لیکلي مفسرین فرمایي چې ابراهيم عليه السلام یو ورسې یو چاړه چې کړه په خپل طرف کې اغستو او چې کله اسماعیل علیه السلام وته او د الله په حکم باندې باغ رسې باندې وټړو او راغزارې کو چې هغه منظر د اسمان فرشتو لیدو هغه منظر د اسمکه اسمانونو مخلوق ته چې کوم نه ښکارا کېدو ډېر عجیب منظر اسماعیل علیه السلام لاندې پروت دی او چونکی محبت هم د خپل پلار سره زیات او د پلار هم د سره زیات او د هغه محبت په بنا باندې اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته دا وایي چې زما پلارا ما اړول په دې ځمکه باندې گزار کا یعنی زما مخ چې کوم دې ځمکې طرف ته کا اسنا چې ته زما په مړای باندې چاړه راکاږي او ستا محبت جوش کی او ستا د الله حکم باندې یعنی دا هغه محبت او یو پیغمبر لا نبی علیہ السلام فرمای الله د سلویخ دو پهلوانانو طاقت ورکړي ابراهیم علیہ السلام وللا سو تړل او په مړای باندې ول چاړه راکاږي لیکن هغه چاړه کار نه کوي چې کله چاړه را گزار کړلا چړې ته وای چې سو شو تعالی چې ته کټکول نه کوي او ته کټکول د اسماعیل د مړای نه کوي دا ولې دا هغه چاړې نو ورته غیبی عاطفي आवाज شو چې اے خلیل الله
اے دا الله پیغمبره زبستا د بچی د اسماعیل دا مړی څنګه کټ کما چې ما ته الله رب العزت او یا پیری دا حکم کړی دی چې اے چړې د ابراهیم ستا دسته چې کوم دی د ما د پیغمبر په لاس کې دا او لاندې بل پیغمبر دی چې په مستقبل کې باغ نه خپل پیغمبر جوړوم نو کچره تا د دې پیغمبر یو اختیار کو زمانه په خپل جلال باندې قسمی زمانه په خپل اوچت شان باندې قسمی د جهنم مست به اور گزار کوم جهنم ایندل به خشاک بدل جوړ نو اے خلیل الله چې کله نمرود ته ورته ورځولې نو ورته الله برای راس یو پیری چې کوم دې خطاب کړه قل لا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراهیم چې اے ورا زما خلیل در روان دی او زما خلیل ته تکلیف ورونه رسای بردم و سلاما علی ابراهیم په ابراهیم باندې داسي ګل گلزار شي چې نه ډیر یخ او نه ډیر ګرم نه ډیر یخ شي باغې کې داغه یخنی وشي او بدن ته چې کوم ته تکلیف ورسي او نه ډیر ګرم شي چې داغه بدن ته تکلیف ورسي یعنی معتدل به جوړ شي نو برای راس رب ذوالجلال هغه وخت کې صرف یو پیری چې کوم دی هغه ورته خطاب کړو او حکم ورکړو او نن ماتا 70 پیری الله رب العزت چې کوم دی برای راس دا आवाज کړي دي چې خبردار ورته اسماعیل علیه السلام د بدن یو اخت چې کوم دی هغه کټ نه کی نو مړی کټ کول خو د لری خبره ده ابراهیم علیه السلام چې کله شاته وکتل جبرائیل علیہ السلام د جنت ته چې کوم دی یو غړ راوسته او داغه مړی باندې چاړه راکاګرا او دا الفاظ وی الله اکبر یعنی الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی او ابراهیم علیہ السلام ته وی چې ستا دا مهنت او قربانی د بچی الله په دې باندې بدل کړل او رب ذوالجلال ستا دا مهنت قبول په خپل دربار کې او رب ذوالجلال د دې بچی د قربانی په صدقه کې کوم دی د دې زناور قربانی چې کوم دی په خپل دربار قبول کړل